بسم الله الرحمن الرحیم. یو انسان وی چې ماته د ثواب هغه زیات ملو شي، زه داسې کم کار وکم چې د هغې د وجې نه ماته ثوابونه هغه ملو شي، کار هم اساني او ثوابونه راته ډېر ملو شي. حدیث مبارک کې راځي د سیدنا ابو هریره رضی الله تعالی عنه نه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. یعنی دو کلمې چې هغه ډېرې سپکې دي په ژبه باندې، ډېرې درنې دي په میزان کې، او ډېرې خوښې دي رحمان ته، رحمان بادشاه ته، او هغه کومې دي؟ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. دا کلمات چې انسان هغه وایي، اگر چې په ژبه باندې ډېرې سپکې دي، په ژبه باندې ویل د دې اسان کار دی، یادول د دې اسان کار دی. بله دا ده چې د دې دپاره څه مخصوص کیفیت هم نه دی په کار، که ته ملاست دی په دغه وخت کې هم ته ویلی شي، که ته ناست دی په هغه وخت کې هم ویلی شي، که ته ګرځې په لاره کې روان یې په هغې وخت کې هم ویلی شي. د دې د وجې نه یې ورته هغه سپکې وي چې په ژبه باندې سپکې دي، خو درنې دي په تله د میزان کې، ځکه د عمل له به هغه جسم ورکړي شي او دا ستا د عمل هغه به د آخرت په ورځ باندې تللی شي. نو هغه ځای کې به دا دوه کلمات هغه ډېر زیات درنې د تلې په میزان کې ستا په عمل کې چې کله دا کېښودی شي د دې وزن به هغه ډېر زیاتي. او بله دا خبره چې مهربان بادشاه ته یعنی الله تعالی ته دا کلمات هغه ډېر زیات محبوب دي، دا ډېر زیاتې خوښې دي چې هغه کوم دي؟ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم، چې په دې کې پاکي د الله تعالی بیانېږي، په دې کې بړایي د الله تعالی بیانېږي. د دې د وجې نه د دې کلماتو د هغې اهتمام کول پکار دی.